بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. رب زدنا علما. نو منګه دا خبره کوله چې د مسند او مسندین علاوه په کلام کې نور څه قیدونه لګول. نو هغه کې مونږ ویل چې 15 قیدونه چې دا عام طور باندې لګي، کله خو مفاعیل لګي، ایله مفاعیل بشاند نور څه زونه، کله نواسخ لګي، کله چې نه حروف شرط لګي، کله حروف نفي لګي، او نن سبق کې مونږ وایو چې کله توابع لګي. توابع د تابع جمع ده. التابع ویل کېږي ورستو راتلونکي ته، ورستو راتلونکي سسته تابع وي. نو تابع ته تابع ځکه وایي چې دا د خپل متبوع سره د خپل مخکینی لفظ سره په اعراب کې جننده یو شانتي وي. چې په اولنی لفظ د تابع نه مخکې چې کوم لفظ راغلی وي هغې ته متبوع ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ متبوع. نو د تابع تابع ولې وایي؟ ځکه چې یو خو دا وروستو راغلی وي، او دویم دا چې دا د خپل متبوع سره په حرکت کې موافق وي، د خپل متبوع سره موافق وي، په حرکت کې سره هم یو، په تذکیر تاریخ کې سره هم یو، په دې مختلف څیزونو کې سره مطابقت وي. توابع پنځه دي: صفت ده، تاکید ده، بدل ده، عطف بالحرف ده او عطف بیان ده. دا اولا نه دا شروع کړی دا اوله کې ویل دي، بیا بیرتناهو کې ویل دي، او بیا بکافیه کې ویل دي، او سګر بشر جامع کوم وای. نو توابع سره قید لګول. نو اصل کې خو یو خدا دا چې د کم سیس د پاره چې لکه کم مقصود وي زمونږ د توابع نه کم تابع والا معنی د مقصود وي، نو باید سره به مقید کوم. بیا د هر لفظ نه د تابع د هر لفظ جدا جدا مقاصد دي، چې پای کې نمبر 1 هغه صفت ده. نو صفت د سره پاره راځي، نو تقریبا شپږ سيزونه دي چې د هغې لپاره چې دا صفت راځي. نمبر 1 د تمیز لپاره، چې د دې صفت په ذریعه سره د موصوف تمیز کیږي. تمیز ویل کېږي جداوالی ته، چې د دې صفت په ذکر کولو سره دا موصوف د نور خلقو نه جدا شي. لکه ته حضر علی، زما خواته حاضر شوی دی، علی حاضر شوی دی. نو اوس علی چې نه لکه علی نومې کسان ډېر شي دي، یو علی چې نه قاری دی، یو علی چې نه لیکونکی دی، یو علی چې نه مجاهد دی، یو علی چې نه وهونکی دی. ته حضر علی الکاتب، زما خواته حاضر شو علی، خو هغه علی کوم چې کاتب دی، لیکونکی دی. پوهېږئ په دې باندې؟ نو دلته کې دې کاتب چې دا صفت دی د موصوف، نو د خپل موصوف هغه خپل موصوف د تمیز لپاره راغی، یعنی موصوف د نور خلقو نه جدا کوم. موصوف د نور خلقو نه څه کو؟ چې لکه د دې علی نه مراد هغه علی دی کوم علی چې کاتب دی، یعنی کوم علی چې ضارب دی یا ناصر دی یا شارب دی، اته نه مراد. په دې باندې پوه شئ؟ نو د صفت د سره لپاره چې ما شپږ ځایونه دي چې هغې لپاره صفت راوړل کېږي. نمبر 1 پکې سره د خپل موصوف د تمیز لپاره. دویم نمبر د خپل موصوف د وضاحت لپاره، د خپل موصوف د وضاحت لپاره راځي، د هغې د حقیقت او د ماهیت د بیانولو لپاره راځي. لکه ته جسم څه شی دی؟ نو د جسم لپاره صفات دي. تاسو انشاءالله چې دا کال د خیر سره تیر کړئ او بیا تاسو امتحان ورکئ او خدای پاک یو پاس کړي، نو آینده کال چې بیا تاسو خامسي ته لاړ شئ، نو هلته کې یو کتاب دی، د هغې نوم دی معین الفلسفه. نو په هغه معین الفلسفه کې به تاسو د خیر سره ووایئ چې لکه جسم څه ته وایي. نو د جسم تعریف به تاسو په هغې کې وکئ انشاءالله. که په معین الفلسفه کې ونه کړو بیا په شل وقایت کې به وکئ انشاءالله، خو انشاءالله چې وپکئ. دلته کې ورته موږ صرف د جسم یو خبر وکړو چې جسم هر هغه څیز ته ویل کېږي چې په هغې کې درې سطحې وي په هغې کې. یو ته ویل کېږي طول، یو ته ویل کېږي عرض، یو ته ویل کېږي عمق. طول عرض عمق چې په کم څیز کې وي نو هغې ته جسم ویل کېږي. د هر جسم لپاره درې څیزونه ضروري دي، یو پکې سره طول، بل سره عرض او بل عمق. اوس تا په سکول کې دا زده کړي چې یو لانګې چوټ دی، یو لیټې چوټ دی، یو ډپ دی. دلته کې دا مطلب نه دی
لکه تاسو وایي چې طول خو هغه ته وایي په سکول کې تاسو ویلي چې یو لینت یو ویډ ته یو ډیپت ته نو لینت چې دی نه دا هغې ته ویلې کېږي چې کومه لکه اوږده کرښه نو موږ هغې ته لینت وایو اکه په پرتو راغلي که په ولاړه راغلي خو چې کوم پکې اوږده نو هغې ته لینت وایي په سکول کې او په اردو کې ورته طول وایي او کومه چې پکې پلنه وي وړی د دې په نسبت باندې نو هغې ته چې دی نه دا ویډ ویلې کېږي او دغه ورته ویلې کېږي عرض ورته ویلې کېږي په دې سکول کې داسې خبره چې کوم پکې اوږده نو که هغه له پاسه اوږده وه او که لاندې اوږده وه خو چې کومه اوږده وه هغې ته لینت وایي چې کومه پلنه وه چې هغې ته عرض ویلې کېږي هغې په نسبت باندې وړه وه ډېپت پکې ډېر ډېر نه وي دا خو په دغې کې دا چل نه دی په دې فلسفه کې په فلسفه کې چې کله ما اولنی خط راښودو نو دې له اولني خط ته چې دی نه بس مر ورانه وه دا له اولنی خط ما راښودو نو دې ته طول ویلی کېږي دویم چې مې کوم خط راښودو نو دې ته ویلی کېږي عرض او دریم چې مې کوم راښودو نو هغې ته ویلی کېږي عمق نو دا یو شکل جوړ شو پوه شوې مې باندې اوس دا که نه که ما داسې وکړلی دا مې راښودو نو دې ته طول وایي دا مې راښودو نو دې ته عرض وایي دا مې راښودو نو دې ته عمق وایي چې کوم له اولنی خط راښودی کېږي هغې ته طول وایي کم دویم راښودی کېږي هغې ته څه وایي عرض وایي کم دریم راښودی کېږي هغې ته څه وایي عمق نو د جسم تعریف کوي چې دا جسم څه شی دی نو ته الجسم الطویل العمیق العریض یشغل حیزا من الفراغ چې جسم څه شی دی جسم هغه شی دی چې هغه اوږد وي یعنی یو پکې طول پکې وي عرض پکې وي عمق پکې وي او هغه یو خالي ځای چې انده راګیری دې ته جسم وایي ګورې دا دغه دی که نه دا یو جسم دی مطلب موږ وایو ګیلاس جسم دی نو په دې ګیلاس کې یو لال اولنۍ کرښه ده نو دې ته ویلی کېږي طول دا دویمه ده دې ته ویلی کېږي عرض او دا دریم دی هغه جوړوالی دی نو دې ته ویلی کېږي عمق پوهېږې په دې باندې دغه شانتې دا مارکر دی نو په دې مارکر کې دا طول دی دغه له پاسنۍ چې دا پکې لکه عرض دی او د دې دا جوړوالی دی دې ته عمق ویلی کېږي په هر لکه جسم چې دی که نه جسم دا د دغې دریو څیزونو نه جوړي او دریم څلورمه خبره پکې څه ده چې دی به خالي ځای ډکوي خالی ځای به ډکوي لکه دا ځای خالي دی ما بې دا کېښودو نو دې ته جسم وایي ځکه چې خالي ځای ډک کو لکه پوه شوې پرې باندې نو اوس دلته کې الجسم دا موصوف دی او الطویل العمیق العریض یشغل حیزا من الفراغ دا د دې لپاره چې دا صفتونه دي پوه شوې پرې باندې نو دې صفت د خپل موصوف هغه وضاحت یې وکړو دغه یو وضاحت وکړو پوه شوې پرې باندې چې لکه جسم که نه نو جسم څه شی دی نو جسم هغه څه دی چې وایي دا څلور خبرې یو دا چې طول پکې وي یو عرض پکې وي یو عمق پکې وي او څلورم چې څه چل کوي خالي ځای ډکوي دریم ځای چې د هغې دپاره چې نه دا صفت استعمالیږي هغه دی تاکید لکه الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله چې کله تاسو حج له لاړ شئ نو تاسو د ځان سره څاروی چې نن دا بیایې چې کله انسان هغه تمتع وکړي حج تمتع وکړي یا قران وکړي نو په ده باندې د شکرانې په طور باندې دم تمتع یا دم قران چې دا لازم وي یعنی په حج کې به قرباني کول لازم وي اوس څاروی نشته دی یا څاروی شته خو د سره پیسې نشته دی نو الله پاک د هغې متبادل ذکر کړی دی چې تاسو به بیا لس روژې نیسئ او الله پاک ولې حساب کتاب کړی دی چې فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي چې چا د عمرې نه د حج پورې تمتع وکړو نو دی فما استيسر من اللازم دی په باندې هغه چې کوم آسان دی د قرباني فمن لم يجد چا چې دا قرباني ونه موندله یا سره پیسې نشته یا څاروي نشته لګي نو فصيام ثلاثه ايام في الحج نو دی به څو ورځې نیسي 3 ورځې به نیسي او 3 ورځې په حج کې نیسي دا به فقه کې ویل دي چې 9 8 7 دا تاریخ به ورځې ونیسي وسبعه اذا رجعتم او ورځې به نیسي کله چې د حج د کار نه واپس یعنی مطلب که کور ته راغلی دی کنده راغلی کال نه نیسي کله کې راځي خو چې د حج نه وزګار شي نو 3 به د حج په زمانه کې نیسي او 9 به د حج نه دا څو شوي لشي خو بیا هم الله پاک فرمایلی چې تلک 10 کاملتون
چې دا اوس لس پوره شوې پوره نو دلته کې دا کاملتون صفت د عشرتون دپاره همداسې تاکید دپاره راغلی که نه مخکې چې مونږ کله حساب کتاب وکړو چې درې په حج کې اووه چې دا بار نو په خپله مونږ ته پته ولګي چې دا څو شوې لس شوې او الله پاک چې د عشرتون سره دا کاملتون صفت ذکر کړی دی نو مطلب دا شو چې لکه دا د دې لپاره تاکید ده تاکید پوه شوې معنی کله که دا درې شول منګوي د تمیز دپاره راځي دویم د سره به د کشف دپاره راځي ښکاره کول دپاره وضاحت دپاره او دریم نمبر دا تاکید دپاره دریم څلورم نمبر د مدح دپاره راځي لکه ته حضر خالد الهمام خالد حاضر شو کوم خالدو الهمام کوم چې سردار دی نو دلته کې دا همام د خالد هغه صفت ذکر کو او د مدح دپاره او کله کله د زم دپاره د زم دپاره د زم دپاره مثال ذکر کړی دی وامرأته حمالة الحطب وامرأته سره حمالت په دې باندې ځان پوه کوي ته وایي چې هلکه ما قرآن ویلی دی او په قرآن کې ټکی راغلی دی چې وامرأته حمالة الحطب او دا دی څه حمالة الحطب د ما دي استاذ وي یا به زما غلطه اورېدلی یا به ده غلط ویلی نو دا ګوره جو تاسو ته خو دا پته ده که نه چې ان الله تعالی انزل القرآن على 7 احرفین چې په اوو لهجو باندې قرآن نازل شوی دا ومنئ که نه نو په دې کې بیا د مختلف امامانو قراتونه دي نو موږ د کوم امام قرات بیانو ها نو د هغه حفظ په تلاوت کې امام عاصم رحمت الله علیه دا په قرائت کې وامرأته حمالة الحطب دی سره حمالة الحطب پوه شوئ نو الله کې چې ته بیا ترکیب کې نو موږ وایو چې حمالة موصوف دی دا مضاف دی او الحطب ولا مضاف الیه دی مضاف سره د خپل مضاف الیه نه دا مفعول به شو څه شوله مفعول به شو د ازم فعل محذوف دپاره د څه دپاره نو ازم فعل انا پکې فاعل او حمالة الحطب مرکب اضافي دا ولا مفعول به شو او مفعول به منصوبي جو دا منصوب دی نو چې کله تا ومرأته حمالة الحطب وي بیا به دې خبر د خلاري کې زموږ بیا دې سره اړو څه کار نشته دا بیا زموږ د سبق نه دی خو زمونږ چې پکې کم مثال پکارېږي او هله چې کله ته وامرأته حمالة الحطب وي او حمالة الحطب د امام عاصم د روایت نه علاوه په نور روایتونو کې حمالة الحطب دی نو اوس ګوره دلته کې دا امرأته مرکب اضافي دا موصوف شو او حمالة الحطب دا مرکب اضافي دا بوله صفت شي دلته کې چې د امرأته دپاره د صفت حمالة الحطب ذکر شوی دی دا د مضمت دپاره شوی دی چې دا د ابولهب ښځه د ابولهب ښځه داسې ښځه حمالة الحطب چې هغې به لرګي چې دا به یې راوړل په بار باندې پرې اوږو باندې به یې لرګي راوړل په دې باندې پوه شوئ نو دا به زموږ د سبق مثال به هله ذکر کېږي چې کله وامرأته حمالة الحطب موږ وایو څه وایو چې حمالة ځکه تاسو دا خبره کړې ده چې د موصوف او د صفت د خپل منځ کې مطابقت پکاري که نه په څو خبرو کې مطابقت وي او پکار پکې څو دي په لسو کې څو پکار دي په یو وخت کې پکې څلور پکار دي کمی دي په تذکیر تانیث کې به یو وي په تعریف تنکیر کې به یو وي او په واحد تثنیه جمع کې به یو وي او په رفع نصب جر کې به یو وي صحیح شوله نو چې وامرأته حمالة الحطب ته ووایې نو وامرأته مرکب اضافي په دې تا باندې خو پیش دی په حمالة الحطب باندې زبر دی مطابقت نشته دی نو چې دا بیا زموږ مثال هم نه جوړېږي او دا بیا د حمالة الصفت هم نه دی دا امرأته دپاره په دې باندې پوه شوئ تاسو ها نو موږ چې کوم عام قرات وایو حمالة الحطب نو حمالة الحطب کې دا امرأته دا موصوف نه دی او دا حمالة الحطب دی صفت نه دی په دې خبره باندې پوه شوئ دا به صفت مثال کله جوړېږي چې موږ څه وایو حمالة الحطب او دې حمالة الحطب د خپل موصوف د امرأته د ابولهب د ښځې لپاره دا مضمت بیان کړ دا مضمت بیانولو لپاره راغلی دی او شپږم نمبر د ترحم دپاره چې دی نه دا صفت ذکر کېږي لکه ته ارحم الی خالد المسکین په خالد باندې رحم وکړه کوم خالد چې مسکین دی نو اوس دا د رحم التجا دې ته وکړله وایي چې هلکه غریب دی وس یې نه کېږي او طاقت یې نه کېږي نو مطلب دا دی چې لکه ته سره رحم پې وکړه پوه شوئ اوس وګورئ دې ته واما التوابع هر چې توابع دي فالتقييد بها یعنی مقید کول د یو اسم بدی توابع سره يكون للاغراض التي دا د هغه اغراض لپاره وي تقصد منها کم چې قصد کولې کېږي د توابعونه او توابع پنځه دي توابع ولې وایي دا خبره ما تاسو ته وکړلې فالنعت نعت صفت ته وایي فصفت د سره لپاره راځي نصوص څونه لپاره صفت راځي د شپږو لپاره يكون للتمييز دا سره لپاره راځي تمیز څه ته وایي
چې خپل موصوف د نور خلکو نه لکه حضر علی الکاتب نو دلته کې دا کاتب صفت ته او خپل موصوف علی د نورونه و دا کو جدا کو والکشف او د سره پاره دي وضاحت د پاره د سره پاره وضاحت د پاره ښکارواله چې اوسې هغه مبهمي ته واضح کې لګا الجسم لکه الجسم موصوف ته الطويل العريض العميق چې طويل به عريض به عميق به طويل اوږدوالی ته عریض لنوالی ته عمق دا طویل گهرای ته جوړوالی ته او نور ماته سبي چې دا ته ايشغل حيزا من الفراغ چې هغه مشغولوي یو خالی دیږي چې خالی دیږي څه کوي مشغولوي ډکوي وتاکید او دا صفت راځي تاکید د بار لګاتل کا عشرتون کاملتون اندل کې چې الله پاک حساب کتاب کو چې درې په پروژه پدای کې دي په حج کې او او چې رنده بل حج نه بهر نه سي نه دا لګل پوره شوی خو بیا سلام الله پاک د کاملتون قید لګو تاکید د بار والمدح او د مدح لپاره ځي لکه حضر خالد الهمام سردار والذم او د زم د بار دي وامراته خزر غبيبي حماله الحطب شعار اورون کې د لړګو و د خشاک وا نو حماله الحطب دلته کې لیکل لري کنه نو دا قص خطر به یاد لګانو ها دا به یادي د امام عاصم رحمت الله علیه روایت چره نو پای کې حماله الحطب ده نو عین وخت به اذمو لګوم بیا والترحم ترحم د پر دې لکه ارحم الى خالد المسكين رحمك واستغفر لي ځان لا والتوکید او تاکید پکې د ذکر کړه نه ده تاکید ته هر شوی ده په زړو کتابونو کې شته ځل کتابونو کې زړو کې وتوکید پکې شته په وتوکید ټکه وتوکید په هیڅ کتاب کوم نشته نه ها په دې وړو کتابونو کې شته کنه په دې غټو کې نشته نه نو ځان له ولې کې درته ما بیا به کتابونو ځان ته واړوي وتوکید يكون لتقرير دفع توهم التجوز او السهو او عدم الشمول نهزارا الامير نفسه او سلم الجيش عامته دغه ټکی په کې لیکل دي اوس ټایم ختم شو نو تاسو به لري وړو کتابونو نه با د کټکی ځان ته واړوي سبا به د قوا ان شاء الله صحیح ولا زه واړوي